پس دا روان دی ولې دا ولې یو عزت ورکوي یو احترام ولا ورکوي دغه شان د دواړو جهادو سردار فرمایي وی دي طالب علم د چې کوم دی هم دا فرشتي وزر وایي اوس په تاسو وایي چې طالب خو په نظر راځي او دا وزر خو په نظر نه راځي دا وچرته ګورو ریاض ساتي دا موږ تاسو چې څومره د دین خدمت کوو د دې ته ویل کېږي غیبانه سودا دا ټول غیبانه سودا ده د دې اوس موږ ته پته نشته د دې به د قیامت پر ورځ پته لګي د قیامت پر ورځ پته لګي چې د دې عالم او د طالب علم څومره مقام دی تر دې پورې چې رب العالمین به دا ټول علما الله راوړي او رب العالمین به وایي چې ما دا علم او دا برداشت څنګه د علما قسم دې ډېر برداشت دا هر قسمه خبرې وته کوي ناشنا خبرې وته کوي دا علما وته قسم څومره برداشت علماء کرام کوي نو رب العالمین وایي ما تاسو د حکمت او برداشت دې لپاره نو درکړی چې تاسو جهنم ته واچو رب العالمین وته فرمایي یا معشر العلماء اے د علماء ډلې اے د علماء قافلې ما علم او حکمت د دې لپاره درکړو چې تاسو جنت کې داخل کړو زه جنت کې د ایمان سره تاسو ورته نشته ځکه د الله په صفاتو کې د ټولو نه بهترین صفت علم دی د الله ډېر صفات دي الله حلیم هم دی الله کریم هم دی لیکن د رب العالمین لوی صفت علم دی سم خیال دی یو شری چې یو څه ډېر زیات وخی کنه هغه چا ته ورکوي چې محبت اوسه ډېر هغه چا نه ورکوي رب العالمین په تمامه دنیا کې د ټولو زیات کم خلق وخت دی انبیاء علیهم السلام ځکه هغه خپل صفت ورته ورکو چې کوم صفت د علم د ټول انبیاء علیهم السلام ته الله ورکو بين دي أنبياء يوم نبينا وإن العلماء ورثة الأنبياء بل النبي عليه الصلاة والسلام تعالى نبيلي جدا علم جكم علم حاصل کو دا صرف يوم پیغمبر وارث دي نا تمام پیغمبران وارث دي دا دوبره لوی مقام ته ولې ملو دا دې مهنت کړې دي دې مدرسې ته راغلي دي دې وال برداشت کړې دي دې سخت غیره کړې ده ځکه نبی عليه السلام فرمایي دې طالب علم د خپل لاندې وزر پړي اوه انسان د طالب علم خبر نه دی رب العالمین وسوي نبی عليه السلام څه فرمایي والحيتان في جوف الماء په دې سمندر کې چې کوم آیات دي کنه رب العالمین یو ډیوټي دی حواله کړه یو ډیوټي څه ډیوټي وته حواله کړه وې دا کوم طالب علم چې ته علم حاصلې سحر یې ونی مګټا مازیګر یې ونی مګټا ماخام یې ونی مګټا ګټه سبق زی او یا ټول شو ورو دې قرآن او حدیث تراسته نو دې یو ډیوټي والا کړه کوم ډیوټي وې دې د پاره استغفار هي استغفار ورکړه هغه فرشتي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون هغه توسل وړي هغه میا چې هغه په سمندر په یخ کې باندې کېږي او رب العالمین وته دې طالب علم لپاره استغفار کوي تاسو لوی موقع دی الله بندګان تاسو نه څه خبرې قسم دې څومره لوی مقام دی زموږ د اسوان پولیس نه دی استاد محترم دې د طالب علم باره کې یو مثال ذکر ډېر ښکلی مثال وی عام طور باندې دا استاد چې کله وار کوي کنه وار نو د دې طالب علم دا خیال دی چې یاره دا استاد د دې زما سره څه مسله ده چې دا ما وایي زما سره څه ذاتیات دي وی بالله مې قسم دا ذاتیات نشته ګورې دا استاد دا غواړي چې دا شاګرد بچي کامیاب شي مثال یې ذکر وی د چې دا موسم نه دی یخنۍ دا موسم وی یخنۍ په دې موسم کې د ماشوم د خپې نه دي دا چوي چاودلې کنه وی دا خپې چاودلې وی دا مور راونی سي چې پلکې ونی سي او ټوټې دی ودرې چې کله ټوټې ته ودرې کنه او مور پسې کانه راوالي او دا پوندي ولګمږي راو دغه تکلیف وایي د دې ماشوم د خیر چې د امور زما سره ظلم کوي ماشوم یې پوهیږي نه نو کنځلې بګیم شروع کړي دا څه ده کنه کنځلې بګیم شروع کړي تر دې پورې چې د مور په املا باندې گزارې شروع کړي او هغه مور هغه ټول خبرې برداشت کړي او د ماشوم د مګي او چې کله ولوګي کنه پاک شي دا غیر پس مسلمان ناوالي او په دغه کوم ځای چې چاودري په دې باندې وته اومږي او جوړای وته پخپوږي سو ورځې پس د ماشوم په ټیک شي او ماشوم ورته وایي وای امي په ټیک شي وی دي ماشوم خاندي مورم خاندي ماشوم په دې خاندي چې په ټیک شوی مور په دې خاندي چې بچي ستاسو وخت یا چې کنځل ور دي پدې دی
او غزارې دي کولې. نو دا طالبان دي، دا طالبان په دې وخت کې د استادان وهي د دوی خیر دي چې دا زموږ سره ظلم کوي، او په مستقبل کې چې دا ماشومان علما شي او په سر باندې پټکې ووایي او الله ورته مقام ورکړي، قسم دې به د استاد هغه وال یادوي او د استاد هغه مهنت یادوي، نو ډېر خوشحاله شي. دا د استاد هغه مهنت نتیجه ده. ګوره د استادانو اوس تاسو علم حاصلوئ، زه خبره کوم درې خبرې په ځان کې پیدا کړي. څو خبرې؟ درې خبرې. ما دا خبره څه اوس اورئ که نه؟ درې خبرې په ځان کې پیدا کړي. که تاسو دا غواړئ چې په مستقبل کې الله رب العالمین زموږ علما الله جوړ کړي او مقام ته الله ورسوي، د درې خبرو به خیال کوئ. د څو خبرو؟ د درې خبرو. دا درې خبرې یاد ساتئ. دا درې خبرې به کور کې کوئ، ټیک دی انشاءالله که نه؟ اولنۍ خبره د استاد ادب کول، د دې به ډېر زیات ادب. د استاد احترام په پړه کې ساتي، د استاد احترام له پړه کې څه ورکړي، استاد ادب وکړي. چې اوبه ورکړي په یو لاس یې ورکړي